السلام علیکم دوستانو، زموږ نننۍ ویډیو د ډومېسټک ورکرز د نقل کفالي په حوالې سره ده. کوم چې دا قانون جوړ شوی دی او الحمدلله نن په دې ویډیو کې ستاسو سره ښیم. د بعضې ملګرو وایي چې یاره عمر بھائی دا هسې دروغ دی او دې کې نشه، نو باقاعده دا قانون منظور شو او قانون مطلب وزارت الموارد البشريه په دې دا سکرین باندې تاسو وګورئ تعمیم ښکاري. نو همیشه دپاره تاسو چې کله خیر دی ستاسو تنقید مونږه زه خو ستاسو تنقید په دې وجه باندې دغه کوم چې انشاءالله په دې کې به د بعضو ملګرو تنقید برای اصلاح وي، خو که تنقید د بغض د وجې نه نو کوشش وکړئ چې داسې دغه مه کوئ بیا. نو او الحمدلله مونږ زه داسې خبر تاسو له در کوم او داسې نیوز زه شیر کوم صرف د الله د رضا دپاره چې مطلب دا زمونږ پښتنو ته په دې باندې دغه ورسېده، فایده ورته ورسي. ګورئ دا باقاعده قانون جوړ شو کم چې مطلب د کفیل د بغیر نه اجازت د کفیل د اجازت نه بغیر تنزل کولی شي، خو د هغې دپاره څه شروط دي. ټیک شوه، دا ویډیو تاسو د ځان سره یاد وساتئ، دا شروط د ځان سره یاد وساتئ. که دا تاسو یې که نه نو خپل نقل کفاله اړولی شئ بغیر د زوړ کفیل د اجازت نه، خو د دې شرط سره. شرطونه دي ګورئ، او شرطونه اوس په کوم ځای کې دي په دې ویډیو کې د سره نشم شیر کولی. بله ویډیو مې پرې جوړه کړل ده، زه دې کې صرف ستاسو ثبوت دپاره دا عربۍ کې درته وایم. ګورئ إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناء على الصلاحيات المنوحة له نظاما وبعد الاطلاع على برقية المقام السامي ذات الرقم فلان فلان دي کې مخکې راځي پسې بیا بشان تفيض وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باتخاذ ما تراه من الإجراءات حول نقل خدمة وفقا لمتطلبات سوق العمل المتغيرة وبعد الإطلاع على لائحة المنزلية على لائحة عمال الخدمة المنزلية وفي حكمهم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 210 وتاريخ. ګوره دا پوره قرار دی. ګوري تاسو سره په دې سکرین باندې هم تاسو ته ښکاري، زه تاسو سره شیر کومه. ورونو دا باقاعده قانون جوړ شو او په دې کې چې کوم دی په دې اخري کې یو پوینټ دی، هغه دا دی دوستانو چې یو پکې دا زبرد که 3 میاشت د لپاره لپسې تنخوا در نه کړه، نقل کفالت یې اړولی شي، او یا د 30 ورځې د په اقامه باندې جوړې شوي او ختمه شوي اقامه دې ختمه شوي 30 ورځې په واوړې دي باید د جوړه نه کړه، نقل کفالت یې اړولی شي. یو پکې زبردست دغه دی که تا په هغه د پسې بلاغ یې د پسې ورکړه، بلاغ کې دي او تا پې هلته په مکتب عمل کې به دې ثابت کړه چې زه خو سره موجود یم، په ما باندې په دروغ باندې بلاغ یعنې حروب کړی یم، نو حروب به هم نه لرې کوي، نقل کفالت یې اړولی شي. مطلب که بلاغ کړي د پسې اړول ورکړي د نقل کفالت یې اړول شي، حروف هم درې کوي. د دې وجه څه ده دوستانو؟ د دې وجه دا ده که دوستانو چې ګوره وزارت الموارد البشريه غواړي چې څومره هم دلته په کانټریکټ باندې عمال منزلي ډومېسټک ورکرز راشي چې د هغو کانټریکټ ختم شي او هغو دلته نور کار کول نه غواړي، نو چې هغه لیګل طریقه باندې خپل ملک ته لاړ شي چې هغو ته سبا راتلو کې بیا څه مسله نه. او یو پکې دا دغه دی دوستانو چې تا په کفیل باندې کیس دې پې وکړو د تنخوا د وجې نه، او همیشه دپاره دا کوشش کوئ دوستانو چې کله هم تاسو څه دغه کوئ نو داسې تاسو په هغې کې شاملوئ چې یاره زه په دې خپله کپنۍ باندې دغه وکړم شکوه وکړم، نو هسې چې دا سبا په ما باندې مطلب دا دی د حروف په ما پسې ورکي. نو که دا ستاسو صاحب العمل 2 پیشیانو له رایې نغې نو ستاسو په حق کې به فیصله کېږي، تاسو نقل کفاله اړولی شئ. دوستانو که دا شروط دي نو تاسو خپله نقل کفاله اړولی شئ. اوس به تاسو په کمنټس کې وایئ چې طریقه یې سره دقه طریقه ده ما چې تاسو ته کومه وښوله، بس نور پکې هېڅ هم نشته. امید ده دوستانو ویډیو به ستاسو خوښه شوي. ستاسو څه قسمه سوال زما نو په کمنټ سیکشن کې د یوټیوب چینل لاندې لیکئ، زه هر ملګري له جواب ورکوم. یوټیوب چې ویډیو زه اپلوډ کما او کم ملګری د سوالي د هغه هر سوال جواب زه ورکوم. ویډیو به ملګرو ستاسو خوښه شوي، که ویډیو مې خوښه شوي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو ضرور د ملګرو سره د ثواب په نیت شیر کړئ. الله دې زموږ او ستاسو حامي او ناصر